زما روح زما چاحت او قرار جوړ شو عبادت زما ژوند زما ارمان او روز شپې د محبت زما روح زما چاحت او قرار جوړ شو عبادت جدائی را نکړې تا بل تا ژوند سکړم زه قدمونو کې هم ستا دې نن زما سرتاج زما نوراج زما سرتاج زما نوراج زما زه انتقام نالم د هغه نه زه خدا غواړم چې شاه زیب دی صرف یو ځل د دې خبرې اعتراف وکړي چې زما اهمیت شته یو ځل دا اقرار وکړي چې هغه ما سره مینه کوي چې سمینه د هغه مینه نه را بلکې زه یم سرتاج زما نوراج زما سرتاج زما نوراج زما So, Sadi, ته excited یې؟ آو بالکل. خواوره ته دلته پارام کېنه زه ورځم اپی راولم ټیک ده اپی سو شو پلیز یوازې مې پرېږده پلیز لاړه شه یار هسي کرختیا ویم نو ډیر کنفیوز یم سادي یو پرابلم دی پرابلم سمو شو ایکچولی دا پی طبیعت ټیک نه دی او په دې وخت دا غي سره ملاویدل بالکل مناسب نه دی اټس اوکے زه بیا چری راشم ښا سادي پلیز هیڅ غلط سوچ نه کیتا سبا ما وې کنه زما خوشحالي خود ته د دې فکر مکوه زه بیا ملاقات لراشم ښا ټیک ده تھینک یو سو مچ ښا ټیک ده زه بیا ملاقات لراشم وز د پاره ته د خور خیال ساته ټیک ده بای سبا ما وې کنه ته ځه پریشان کېږه ما ټیک ده د ترور طبیعت د الله شکر دی چې وسخه ده دوی ته ستن والده نو زګه بهوشه ده ان شاء الله ضرب په هوش کې راشي دي هلو سه ساشته دې در سره چې مونږ په کوم مصیبت کې ګیریو او ته د سخرګنې نخري او چتولو نه اوسګار داسې خبره نه ده د ترور طبیعت خراب شوی او دته چې په مونږ هر څه تیریږي د هغه هیڅ پروا نشته کم از کم تاسو خو د رخصتۍ نه پس راتلل پکارو زرا شم تاسو خبرو ما هم څنګه مې فون کړی دی چې د خواخې څنګه پرېږده او خپل کور ته راشه او کله هغه ډیر زیات فکر وي در سره نو لور ور سره پرېږده او راځه جی تعالی پامان مور تاسو وس خې کنه
तो हमारी जान ही निकाल तो मोरे ساخو زما اوس وتل پکار دي چې په کومه دنیا کې د انسان قدر نه وي هلته د ژوند څه فایده ترور داسې خبرې مه کوئ څه چې مو شو هغه ښه نه دي شوي خو الله انصاف کوونکی دی ته خو دې په انصاف باندې خو حیرانه یم زه مورې زما په وجه تاسو ځان له تکلیف مه ورکوئ که زما په نصیب کې هم دا هر څه دي نو که مونږ ډېر کوشش هم وکړو نو زما نصیب نشي بدلیدی مدی خپل نصیب ته بد مه وایه انشاءالله هر څه به ټیک شي ښه تورجي زه وزمه مور مې هم کال کړی و ټیک ته بچې موهینې م د ځان سره بوسته نه نه موهینی بس تاسو سره پاتې شي موهینی پلیز خیالي ساته تاسو آرام وکړئ زه د وره پورې پرېږدمه سمه ده راځئ سمه ده اوکې ترو الله پامان ښه بچیه د الله پامان تا خو زموږ اخیری امید هم ختم کړو شازیب کو هغه د لوبه ګټل غواړي هم ماته خړل زم نه غواړم ستاسو دواړو د ضد ترمنځ به دا کور به اخر یو ورځ برباد شي موري داغي د یوې بریا خبرې په وجه مونږ ماته خړلې شو خود ټول عمر په حق لا ماته بنوي په مینا کې برباد شوه د انسان ټک د زهرو نه ډک د یو لړم نه ډیر زیات خطرناک وي آیا د هر څه لاشانه کې مونږ سره او د دې مطلب دا دی چې څومره مونږ اجنی ایزی وګڼل هغه مونږ لټف ټایم راکو نه نه پدې کې د هغه هیڅ قصور نشته هغه ته خدا پته نه و چې هغه ته دا کانټیکټ ملاوي دونه پس په مونږ ته دومره نقصان وشي تاسو وسم دا غي برخه اخلي تاسو تخکاری چې په دې ټول هر څه کولو هغه د شیروز په ځړه کې ځای جوړ کی هغه صرف د شیروز په ځړه کې ځای نه غواړي نو بیا هغه غواړي سا هر څه ترلاسه کول غواړي هغه مورې دا غواړي سا شکر دې رايات شو درته کور مور زولتی کې په خپل خوشحالي نه مثال شوه موهینی را نقل تاسو نه نه هغه په ولې راځي هغه خو ډیره بيزي ده د خپل خور د واده په فنکشن کې انجوای کوي مور پلیز ما خبرې ته خو پرې دی د مدیحه واده پاتې شوی دی ویلي دا لک کور والا جنج راوستونه انکار وکړو دې سپیری دواړه خويندې د یو خور په دویم ځل جنج را نغلو او موهینی چې کله نه د کور ته راغله د زمونږ د کور سکونه برباد کړي دی هغه ستاسو د کور سکون موهینی نه بلکې لاشانه برباد کړي دی سوري لالا زه الته لګي سار شم هیڅ خبر نه لالا
ما سوچ کړی دی چې صد خپلو سره خبرو وکړو. نه شیروز، موږ خپل د دومره مودې نه روغ شوي عزت نشو بربادولی. د چا د مخې لاس د غځولو مطلب دا ده چې موږ د خپل د کور خبرې بهر وباسو. خو لالا څه نه څه خو به حل راوخت کوي. حل مې ویستلی دی. هغه څه؟ موږ به دا کور خرڅ کړو. دا تاسو څه وایئ؟ هغه زوړ کور خالی دی، موږ هلته به شفټ شو. مور به چېرته هم دا ونه مني. زه به ورسره خبره وکړم. بس همدغه لاره ده. आपी ما ته هم نه وې چې نن څه وشو. ته خبرې چې زه کله وړوم کنه نو داجی به دغه شانته کې ډاډګیري نه راکوله. زه تاسو له تسلی نه درکوم آپی. زه خو صرف دا غواړم چې کم درد تاسو په زړه کې پټ کړی دی هغه ما ته ووایي چې زړه دې سپک شي. شازیب سره ملاو شوی وای نن. فون نه غلو د هغه. آپی داغه سره په خبرو کولم چې تا ته دومره تکلیف رسی نو ولې ور سره خبرې کې هیرولې ولې نشي تاغه. هغه ما سره مینا کوله سبا خو چرته راته ویلی نشو. ډېر یریدونکي انسان سره د مینا کړی دا آپی. ته خو چې ته یریدونکي کس سره مینا نه کې. سادي راغله نن تاسو ملاوي دوله. ها کله تاسو می پریشان ولې دی نو هغه می واپس ولېګو. خبر نیم چې هغه بس سوچ کوي. هیڅ خبره نه ده. خیر دی هغه بیا راشي. تا دا سوچ هم څنګه وکړو؟ دا کورس تا پلار څومره په مینا جوړ کړو هیر دې شول؟ ما ته هر څه یاد دی او زه د دې خبرې نم خبر یم چې د دې کورس سره زموږ ډېر اټیچمنټ دی او که چېرې دا جي نن ژوندی وی نو د هغې به هم نن دغه فیصله وی. زه خو په دې نه پوهېږم چې شهروز په دې معامله کې دومره غلی ولی دی. دا هر څه ستا د وجې نه کېږي. زما په وجه؟ څه مطلب؟ افکورس هم ستا په وجه. ته لاشانه سره ورځې خبره ولې نه کې؟ یاره هغه ستا مرسته کولی شي مینه کوي هغه ستا سره. زموږ وران شوی کور به آباد شي. خبره خو وکړه یو ځل هغې سره. نو څه وکړي هغه؟ واده ورسره وکړي. که واده کولو باندې د چا عزت بچ کېږي نو واده ضرور کول پکار دي. اگزیکټلی. ګوره که خبره د موهینی ده کنه نو هغه به زه سنباله کم. اوس سمدستي د دې مسلې څه نه څه حل خو راوباسه. لاشانه یو ځل خبره ومنه بیا به څه نه څه حل راوځي. اټلیسټ خبره خو ورسره وکړه. ډېره ښه ده. فرض وکړئ چې زما په ځای دا وخت لالا ولاړي نو تاسو به بیا هم دا حل راوکاږئ. غلی کښېنه شهروز. زه ستا خبره کوم د هغه خبره نه کوم. بس اوس به په دې کور کې د لاشاني نوم څوک هم نه اخلي. یعنې زه به دا کور پرېږدم لاړ به شم. نادر خانه خیر راغلی ګلجی. بس کا باندې کوش. جی ګلجی ما دا خبره کوله چې باندې خلاره د خپل کور شو. پس ته خپل د کور آبادولو څه کوشش وکړه. ګلجی ما تاسو ته ویلو چې زما په ژوند کې که هر کله جنې راځي
نو هغه به صرف مدیه وي. تاسو د لیونو غوندې خبرې کوې هلکه. قضیه لاړه خپل ډکور شوه. ګلجي د مدیه تر اوسه رخصتي نه ده شوې. څه مطلب دی ستا؟ مطلب مې دا دی ګلجي چې د هلک کورنۍ انکار وکړو، جنج رانغی. وای دا پیښه کله شوې ده او تا ته څنګه پته ولګېده؟ زه هم په دې نړۍ کې اوسېږم ګلجي، او هغه وایي که نه چې انسان د چا سره مینه کوي د هغه د یو ساعت خبر ساتي. نادره دې خوا زما په لږ وګوره. تا خو څه ورانې نه دی کړې. ګلجي زه به ولې کوم ورانې؟ داسې هېڅ خبره نشته ګلجي. خبره واوره، څه چې زه تپوس کومه د هغې جواب راکړه. یاره ګلجي ماته یوه خبره ووایئ، تاسو ته زه داسې ښکارم چې زه به څه وکړم؟ اوس هم دا د نړۍ دستور دی، انسان چې کله د بل انسان زړه خوږوي نو د هغه خپل حصې کې هم غمونه راځي. सरताज समानो राज समा सरताज समानो राज समा. صرف په دې وجه چورندار خوشاله خو د لاشانه اټیټیوډ هغه مینا په نفرت کې بدله کړی دا. رښتیا خبره خدا ده چې لاشانه ته مینا نه د ملاو شوی. شازیب کده هغه سره یو ځل د زړه خبره کړې وې نو کې دیشي چې د هغه تمه ختمه شوی وې. تو شهروز لا شانه سر واده کول رندار که زما د کړي هر کوشش نه د کور د خرڅېدو نه بچ کېدې شوې نو ما به چېرته انکار نه کوم. هغه ته ووایه چې خرڅ کا کور. सरताज समानो राज समा सरताज समानो राज